خلاکیږي به خامخا او انشاءالله او بسم الله الرحمن الرحیم. زه نثار محمد تاسو سره مخاطب یم د خپل یوټیوب چینل معلومات د کلي نه. امید لرو چې ټول دوستان مشران کشران به ښه وي. نن به زه د ملاله یاره نکاح ته څه ضرورت دی، بغیر نکاح ژوند تیرول پکار دی، چې دا بغیر نکاح ژوند تیرول څنګه دي؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. زما ورونو نکاح خو جایز ده، نکاح خو نبی اسلام کړې ده، سنت دی. او چې کوم سړی نکاح ونه کړي په دې دنیا نه منافق ځي او نکاح سره نیم ایمان برابرېږي. دا یو ډمه شرماره ښځه ده او بس د دې خو دغه دی، بس دا لوبه چلی بس خلک د دین نه اړی پوه شي. او دا انشاءالله دا به الله هلاکوي، الله به تباه و برباد کوي. او زما دا ټولو ورونو ده، ټولو مشرانو کشرانو ته زما خویندو له دا درخواست دی، نکاح وکړئ، حلاله نکاح وکړئ او ښه په اخلاص سره وکړئ. او چې څوک دویم وادم کوي هم دویم وادم وکړئ، حلاله نکاح. دا نبی اسلام امتین زیاتیږي او چې نبی اسلام څومره امتین زیاتیږي هغه عمره نبی اسلام خوشحالیږي. او باقی داسې دا دې ښځې پسې مه ځئ، دا مسې بې ایمانه ده، دروغجنه ده. دا خو په اسلام کې سره ده نه، دا خو د اسلام نه بار ده. په قرآن کې څوک یو ټکی نه مني دا د اسلام نه بار دی، چې نیم ټکی نه مني دا اسلام نه بار دی. دا خو له دې پکې نکاح خبر راوسېده، نکاح خو ډېره غټه خبره ده، دا د اسلام نه بار ده. دا جاهله ښځه ده، منافقه ښځه ده، دا به الله پاک تباه و برباد کوي. زموږ انشاءالله الله نه دا امید دی. او انشاءالله زما مشرانو کشرانو ته دا درخواست دی، څلورو ښځو پورې کولی شي خپل حق دا د هرې ښځې ته خپل حق رسولی شي. او نکاح ضرور ده چې دا زما غټ دی که وړوکی دی، دا نکاح به لازمي کوي او نکاح سره نیم ایمان برابرېږي. والسلام. مهرباني جی، مهرباني. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. د ملاله یوسفزۍ د دې خبرو نه دا ظاهریږي چې دا د ایمان نه بالکل خلاصه ده او د اسلام نه بهر ده. او دې لپاره په پاکستان کې د اوسېدو هېڅ حق نشته، ځکه چې دا خو زموږ د نبي علیه السلام سنت دی نکاح. او دې د هغې په باره کې داسې بېهوده الفاظ استعمال کړي دي. دې لپاره هېڅ حق نشته په پاکستان کې، ځکه چې زموږ د پاکستان مطلب مقصد دا چې لا اله الا الله محمد رسول الله مسلمانان. او ملاله یوسفزۍ او ټولو له دا پکار دي چې کم از کم زموږ د اسلام د دین په باره کې بېهوده الفاظ نه استعمالوي. او که چېرې دوی نه سمیږي نو بیا موږ مسلمانان یو، زموږ دا ایمان دی، موږ به انشاءالله سټرایک هم کوو. ډېره مننه. یقینا تاسو د دې ملګري جوش او د ایمان جذبه وکتله. دا ملاله وایي چې یاره بغیر واده ژوند تیرول پکار دی. دې باره کې تاسو څه وایي؟ زه به خو جدا وایم، اول خو زه ستاسو شکریه ادا کوم چې ستاسو کوم دا چینل معلومات د کلي جوړ کړی دی. دې کې ماشاءالله موږ ته ډېر ښه معلومات میلاویږي دې علاقې کلي ته. زه ستاسو شکریه ادا کوم. پس د هغې نه بعد زه د ملاله یوسفزۍ چې په نوم چې کومه دا زنانه ده، دا یو روشن خیاله زنانه ده او دا هره ورځ د اسلام خلاف څه نه څه پروپیګنډه کوي. دې مخکې هم خپل کتاب کې لیکلي وو چې دا پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم محمد صلی الله علیه وسلم نوم چې دی دې سره صلی الله علیه وسلم لیکل نه دي پکار. نو دا اسلام خلاف روزانه څه نه څه پروپیګنډه جوړوي او موږ مسلمانانو له پکار دی چې داسې خبرو باندې یقین نه کوو او دا د اسلام په دشمنۍ کې او د یهودو په پیروکارۍ کې دا خبرې کوي. او الله دې د دې نه موږ مسلمانانو ته، پاکستان ته او ټول امت مسلمه ته الله امان راکړي او الله دې دا په خپل سازش او په دې کوم ایجنډا چې دا خدای دا په دې کې ناکام کړي. والسلام. امین. ډېره مننه باچا صاحب علی رحمته. ډېر ښکلی پیغام هم وکړلو او یقینا چې دا روشن خیاله او آزاد خیاله ده او د دې خلکو ایمان نوي، دا د ایمان نه او د اسلام نه بهر خلک دي. مرګرو دا ویډیو زیاته نه زیاته شیر کړئ چې نورو مسلمانانو ته په دې باندې تربیت حاصل شي او د دې جاهله او بدکاره زنانه د رویې نه خبردار شي. ویډیو لایک کړئ، مرګرو سره شیر کړئ. د الله په امان.